کم سړی چې د الله سره محبت کولو دعوه لري دکې 3 صفتونه پکار دي، نو پته به لګي چې او دا واقعي طور سره د الله سره مینه محبت کوي، خو دا 3 صفتونه نه نو پوه شه چې دا په خپله دعوه کې دروغجن دی. نمبر 1 اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. د الله سره د محبت کوونکو خلکو اولنې صفت چې مؤمنانو سره به دا سړی انتهایی عاجزۍ سره انکسارۍ سره پیش راځي. د مؤمنانو مسلمانانو قدر به په دې زړه کې وي. عزة علی الکافرین، او کافرانو باندې به انتهایی سخت وي. په دینی معاملاتو کې به کافرانو سره چرته هم سمجوته نه کوي. د کافرانو په وجه باندې به چرته هم د دین سربلندۍ ته نقصان نه رسي. د کافرانو وړاندې به د دین سربلندي ساتي، په هر سنت په عمل کوي. نو اولنۍ صفت دا شو. دویم صفت یجاهدون فی سبیل الله، چې د الله سره محبت کوي. نو دویم صفت په دا وی چې دا به د الله په لاره کې جهاد کوي. جهاد په خپل نفس، په خپل مال او په خپل وقت، خپل جان سره به د الله په لاره کې جنگيږي. او دریم صفت چې انسان د الله سره د محبت کولو دعوه کوي. ولا يخافون لومة لائم. دې ته غور وکړه چې کله د الله رب العزت او د مخلوق په مابین کې په یو حکم کې مقابله راشي، نو دا به د مخلوق پروا نه کوي، د الله د حکم پروا به کوي. په مونږ باندې چې غم راشي، نو مونږ په غم کې هم د خلکو د خلو د یری په وجه باندې د الله د نافرمانۍ والا کارونه کوو. کو درېمه دې ونه کړه، څلوېښتي دې ونه کړه، او کو وایي داسې نور کارونه دې ونه کړل. جمعې خلک پسې وایي په پلار باندې تنګ وایي، په مور باندې تنګ وو. دا د خلکو د خلو د یری په وجه باندې د الله د حکم نافرمانی کو. نو د مؤمن صفت څه دی؟ ولا يخافون لومة لائم. د الله په معامله کې به د ملامت کوون کې انسان د ملامتیان نه یریږي. خلق په کوي خپل کار، زه د الله په حکم کلک ولاړم. او د خلکو په خلو روان شوي، نو کفر ته به دې واړی. بس ګوره چې چرته د مخلوق او د خالق ټکراو راځي، طرفداری به د خالق کې، د مخلوق به نه کې. او دا ډېر د ایمان په طاقت سره کېږي. ګوره دا اسې نه کېږي. نو دا 3 صفتونه داسې دي چې کم سړی وایي چې زه د خپل رب سره مینه محبت کوم، نو ده کې دا موجود کېدل ضروري دي. اوس غور وکړو چې مونږ کې دا صفات شته کو نشته. د دې وجه نه علماء کرام فرمایي، اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د اهل علم، اهل محبت خلکو سره ناسته پاسته کوي. کم خلک چې د الله په مینه مستی، د هغې مجالس اختیار کوي، نو تاسو به هم د هغې په شان د الله په مینه مست شئ.